وسیزونه د سړي چې د قربانۍ په څاروي کې د هغې اجزا د هغې اعضا استعمالول جایز نه دي، مکروه تحریمي دي او حرام دي، خوراک د هغې جایز نه دی. هغه وسیزونه کوم دي انشاءالله نننۍ ویډیو کې تاسو ته هغه زه پیش کوم. ګورئ چې په هغې کې اولنی څیز سره دم مسفوح، کومه وینه چې بهیدونکې وینه، هغه وینه چې هغه د غوښې سره لګېدلې وي هغه استعمال جایز دی، سړی چې د هغه استعمالولی شي. لیکن کومه وینه چې د ځناور نه بهیږي، بهیدونکې وینه وي د هغې استعمال جایز نه دی. دویم څیز سره چې پیشابګاه، د مذکر پیشابګاه، د وړو بولې نالۍ چې کومه ده د هغې استعمال جایز نه دی. دریم د مؤنث پیشابګاه، د هغې استعمال هم جایز نه دی. څلورم خصیتین کفور چې ورته ویلی کېږي یعنې انډې، د هغې استعمال هم جایز نه دی، صحیح مکروه تحریمي دی. او پنځم غدود ورته ویلی کېږي. غدود دا هغه داسې یو خاص غوښه نه ده، بلکې دا د بیمارۍ د وجې نه د ځناورو په دې سرمن باندې یا د ځناورو په دې غوښه کې یو غوټه غونته کې جوړه شي او کلکه وي، مضبوطه وي، د هغې استعمال هم جایز نه دی. په دې ځناورو کې اکثر یو غوټه غونته کې وي، د بیمارۍ د وجې نه راوخېږي، نو دغې ته غدود ویلی کېږي، د هغې استعمال هم جایز نه دی، مکروه تحریمي دی. او شپږم مثانه، د لوی بولو ځای. اووم پته ورته ویلی کېږي یا پته، دا چې کوم دی دا هم په دې ځناور کې یو تیلی غونته کې وي، یو تیلی، په هغې کې تروې غونته کې اوبه وي، اوبه پکې راجمع شوي وي، پاسید اوبه وي پکې، نو دغې تیلی چې کومه ده دغې د هغې استعمال هم شریعت چې دی هغه حرام ګرځولی دی، جایز نه دي. په دې کې دا شپږ څیزونه چې کوم دي اولني د دم مسفوح نه علاوه دا مکروه تحریمي دي، د دې خوراک ټیک نه دی. او یو څیز چې کوم دی هغه په دلیل قطعي سره د قرآن مجید نه چې دی هغه ثابت دی چې هغې ته دم مسفوح ویلی کېږي، د هغې استعمال هغه جایز نه دی. نو دا اووه څیزونه چې کوم دي د قربانۍ په ځناور کې استعمالول د هغې ټیک نه دي. ویډیو د ملګرو سره د ثواب په نیت ضرور شیر کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.